الله الرحمن الرحیم. زه فضل امین تاسو مخاطب یم. نن څنګه چې زمونږ د ملګرو عمر رحمان صاحب چې موږ نن راغلي وو د سیم صاحب په دې حجره کې د احمد خان سره زمونږ ملاقات وشو د واچر سکیم باره کې. دا هغه سکیم چې کله نه یو څو ورځې مخکې موږ یو کال ورکړو د میډیا په ذریعه باندې چې موږ به سټرایک کوو، ټول سکولونه بندو او د سکولونو ماشومان به راوځي او د سیم صاحب د حجرې د مخې به سټرایک کیږي. په هغه سلسله کې موږ ناسو دغه سره احمد خان سره هغه موږ له یقین دهانی راکړه چې تاسو د ټول جایز مسایل چې کوم د ان شاء الله حل شي. دا یو زموږ مسله زموږ سره 136 پارټنر سکولز دي او په دې کې ټوټل 16000 طلبه دي. نو پرځ که زموږ سره د ګورنمنت زموږ سره د ډپارټمنٹ کوم چې ایلیمنټ ایجوکیشن فاونډیشن د زموږ سره تعاون کوي نو 16000 کسان به ان شاء الله تعلیم حاصلوي. او که تاسو د زموږ تعاون نه کې 16000 کسان او 16000 ماشومانو دا به صحیح دا به دغه شي په چینج بشي، یعنی هغه به تعلیم نه بغیر پاتې شي او دې ته به نقصان ورسي. موږ دا کال د سلسله کې ورکړی و چې یاره موږ به ان شاء الله چې د 22 تاریخ باندې که زموږ جایز مطالبات چې کوم زموږ مسلې حل نشوي موږ به احتجاج کوو. چې هغه نن په ښه خوشګوار ماحول کې زموږ د صدر صاحب قاسم خان د شمس هادي په موجودګۍ کې دا چې د شریکه باندې هغه کې نمائندګي وکړه، موږ هغه کې موږ شرکت وکړو او دا هغه په وجه باندې هغه نن نشته. خو چونکې زموږ سره سواد لاین نیوز والا زموږ مګر رحیم خان چې دیرالو دی په دې زموږ معلومات کول دا هغه په وینا باندې دا هغه وجه باندې موږ دا انټرویو ریکارډ کوو چې سبانه زموږ کوم کال له هغه ان شاء الله کینسل له دراتلون کې وینا پوري ان شاء الله زموږ مسایل چې هغه به حل شي دی باره کې.